پلان کې لیډر د سیدا پلان کې لیډر د ها نو دا غي بس فائدہ به دا غي نه ور دا غي بس نقصان به دا غي ها نو مجموعي تور عام خبرو کا عام خبره چې عام خبرو شولا نو باغی کې بس باغی کې به خیر او فائدہ به باغی کې خیر او فائدہ او چې کله بحث کې دخل وسترانو دا بحث نه مراد کدل ته موږ مناظره او چې بحث او مناظره کې نو په خستان انداز باندې یو بل د کنځري نه په دې مناظرو کې داخله کنځري کوي نو مخکې موږ دا خبر کوو چې د دې مناظرو هیڅ ضرورت نشته ځکه ضرورت نشته چې په دې باندې کوم د اسلام او د کوبر خبره ښکارېږي ته دونه تکړی ته ځان ته د علم دومره یو لوی غروې چې د یو یهودي سره مناظره وکړه د عیسایي سره مناظره وکړه د یو مشرک سره مناظره وکړه هغه په دې باندې قایل کا هغه په دې قایل کا نو هغه ځکه خو بیا تاسو سره دومره علم نشته دومره نالج دومره پاور تاسو نشته خو مسلمان پسې خته چې یو مسلمان د بل مسلمان سره څه کې بجګړه کوي یو علاقې والا بل علاقې سره په خپل منځ کې اختلاف پیدا کوي کورونو کې اختلاف پیدا کوي په یو بل پسې خلک کوم خلک دا کیږي او دا نه کیږي دا پسې مونږ کیږي دا پسې مونږ نه کیږي دا کار ټیک دی او دا ناروا دی دا باسونه د مسلمانانو سره مکوه دا جنګ جګړه مکوه ها یو کمزوري ده نو هغه کمزوري بیانوه خدا د مجادلې او د مناظرې چې دا کومه طریقه ده دا کوم بحثونه دي نو دا بحثونه مکوه د دې نه خیر نه خورېږي د دې نفرت خورېږي او که فرض که بیا هم خامخا څوک مناظره کوي نو د مناظرې لپاره هغه طریقه خپله کړه چې کومه طریقه د اسلافو نه کوم رانقل ده امام ابو حنیفه رحم الله د یو کس سره مناظره ده په یو مسله باندې امام صاحب دلیل پیش کو شاګرد سره هم دی دلیل پیش کو په جواب کې بل سړي دلیل پیش کو امام صاحب د بیا دلیل پیش کو هغه ته په دلیل کې قرآن او د حدیث پیغمبر اسلام خبر پیش کړ د خپل موقف نه رسته شو نو دا شاګرد وته چې دا رسته شولې او دې رسته کېږي مرز د قرآن او د حدیث د پیغمبر خبر مخې دراله او بل د زما خبره رسته کېږي من سبا کومه خپل خبره بکله کولاړې ما خپل ذاتی خبره په ذاتی اجتهاد د پیغمبر د صریح حدیث او وینا په مقابله کې باغې بزکله کو درېږه ما مستیک تاسو خبر وي صحیح ده ستاره خبر به زما د رائے کمزوري ستاره خبر دي مقدس بحثونه شي نو بیا خو بیا خو فائدې او داسې بحثونه خو څوک نه کوي دا په یو بل پسې ټوپه کې راغستي مخکې نه بالکل مخکې نه یو بل تکنځلي دین اسلام د قرآن او د حدیث په څومره بې حرمتي وشي د مساجدو چې په څومره بې حرمتي وشي د انسانیت